بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو له مانن یو دوه نمونه داسې راوړي دي چې خصوصا په د 2026 کې ډیر زیات په یو ټرند باندې روان دي، ډیر زیات خلک یې خوښوي. نمونه داسې دي چې د مانو په اعتبار باندې هم ښکلي دي، د نسبت په اعتبار باندې برکتي نمونه دي. هغه دوه نمونه چې په هغې کې یو نوم ثوبان دی او بل نوم حبان دی. که بالفرض دوه وروڼه وي نو د یو نوم به ثوبان شي او د بل نوم به حبان شي. ثوبان د دې معنی واپس آنے والا، لوٹنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. دا خو د دې معنی راځي، خو د دې نه غټه خبره دا ده چې دا د یو صحابي نوم دی، لہذا د نسبت په اعتبار باندې ښکلی او برکتي نوم دی. ثوبان نوم تاسو کېښودی شئ. دا بل نوم دی حبان. حبان اصل کې د یمن کې د یو وادی نوم دی، نو معنی خو هغه دا شوله چې د یو وادی نوم دی، خو لیکن بل طرف ته حبان چې دی نو دا د یو مشهور صحابي نوم دی، لہذا د نسبت په اعتبار باندې حبان نوم چې دی هغه ډیر زیات ښکلی دی. دا نوم حبان هم ویل کیږي او حبان هم ویل کیږي، یعنی د ح په کسرې سره حبان هم ویل کیږي. حبان هم دا د یو صحابي نوم دی، لہذا که تاسو دا حبان اږدئ هم ټیک دی او که تاسو دا حبان اږدئ بیا هم ټیک دی. دا دواړه نومونه ښکلي نومونه دي، ښایسته نومونه دي. که ستاسو خوښ وي د ځان سره یې سیو کړئ، خپلو ماشومانو له یې کیږدئ. د یو ورور به ثوبان او د بل ورور نوم به حبان شي. مزیدار نومونه دي.